د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول بیبي دا خدیجه رضی الله تعالی عنها دا په عربو کې د ټولو نه مالدار او پاکبازه ښځه وه. د پلار نوم د دې خویلد و او د مور نوم فاطمه وه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې د دې دوه نکاحونه شوي وو. اوله نکاح د ابو حالا سره شوې وه او د دې نه دوه زامن هم وو. د یو نوم حالا او د دویم نوم هندو او دا دواړه صحابه کرام دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دواړو ایمان هم راوړی دی. خدا ابو حالا بیا په مکه کې سجنګ شو دی په هغې کې مړ شو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کونډه شوله. د هغې نه وروستو بیا دویمه نکاح د عتیق سره وکړه. د هغه نه یوه لور وه چې د هغې نوم هندو. عتیق هم بیا وفات شو دا دوباره بیا کونډه شوله. نو دوه زامن او یوه لور ورته پاتې شو. خو د دې سره ډېر زیات مال و او ډېره زیاته یو پاکه زنانه وه. دومره مالداره وه چې کله به د تجارت سامان د مکې نه وړلی کېده بار ملکونو ته بار ځایونو ته نو څومره مال چې به د تمام مکې واړی دومره به یوازې د خدیجه رضی الله تعالی عنها دومره دا مالداره وه. مثال په طور چې 1 کروڑ روپو مال به د مکې واړو نو د 1 کروڑ روپو مال به د دې ځان له جدا و. د ټولې مکې واړو هم مال یوازې له دې سره دومره مالداره زنانه وه. نو چې کله دا کونډه شو په دې پسې ډېرې رشتې را روانې وې. د مکې لوی لوی سرداران چې په دې پسې پیغام لګو چې خدیجه ما سره نکاح وکړه. دارنګې د مکې د لوی لوی سردارانو زامنو پسې پیغام د نکاح لګو چې خدیجه موږ سره نکاح وکړه. او خدیجه رضی الله تعالی عنها به د نکاح نه انکار کو او د نکاح نه انکار ځکه کو وی بچی مې هم شته مال مې هم شته کور مې هم شته زه نکاح څه شي لکم زما نکاح ته ضرورت نشته دی. د هرې نکاح به دې رد کو. په دغه زمانه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صداقت او د امانت ډیره لویه چرچه وه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر په دغه وخت کې 25 کاله او په مکه کې داسې کور نو چې هغې ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صداقت او د امانت خبره نه ورسېدلې. په مکه کې یو هلک دی د عبدالله زوی دی یتیم دی خو ډېر امانت والا انسان دی ډېر صداقت والا انسان دی. چېرته دروغ نه وایي چېرته په امانت کې خیانت نه کوي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چرچه په ټوله مکه کې خوره شوله. نو په دغه ورځ کې شام ته قافله تله د تجارت دپاره چې تجارت دپاره قافله تله نو دې خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې سوال جواب وکړو. یاره کو دا ځل زما د تجارت سامان ته اوسې نو زه چې نور چاله څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم. ځکه دې ته هم پته ولګېده چې ډېر رښتینی سړی دی ډېر امانتدار سړی دی. نو هر سړی دا غواړي چې زه خپل کاروبار داسې سړي ته حواله کړم چې رښتینی هم وي او امانتدار هم وي. نو خدیجه رضی الله تعالی پسې سوال جواب وکړو وی زما د تجارت سامان کو ته اوسې زه چې بل سړي ته څومرې مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم. نبي علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل زه به د خپل تر سره مشوره وکړم. ابو طالب ته وویل ابو طالب هم په دغه وخت کې ډېره زیاته غریبي وه. نبي علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل وی دا خو ډېره ښه موقع ده دا خو ډېره ښه موقع ده د خدیجه په شانتې زنانه خو په مکه کې نشته دا خو ډېره ښه زنانه ده خیر ده د هغې سامان ته تجارت له اوسه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله تجارت له روانېدو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل وی زم تجارت لزم ستا سامان وړم خو زما به یو شرط. څه شرط دی؟ شرط مې دا دی چې ما سره به خپل غلام ملګری کوي. ما سره به یو غلام څه کوي؟ ملګری کوي. دا دې دپاره چې خلک را باندې څه تهمت محمت ونه لګوي چې ستا غلام را سره موجود وي چې هر څه په خپلو سترګو باندې ویني نو زما سره به خپل غلام لګي. خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل دا شرط ماته منظور دی. او د هغې یو غلام د هغه نوم میسره و. میسره یې ورسره ملګری کو خو چې کله میسره ته که نه خدیجه رضی الله تعالی عنها وفرمایل وی په ده باندې به نظر ساتي ته ده به د هر ټایم حال احوال ماته بیانوي ځکه چې مکه کې لویه چرچه وه ده که نه د ده د شرافت او د صداقت ډېره مشهورتیا وه. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها وفرمایل وی ده به یو حالت چې راشي ماته به بیانوي نظر به پې ساتي. وی ټیک ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خدیجه رضی الله تعالی عنها تجارت واغسته او روان شو. چې کله بصرې ته ورسېدل هلته کې یو ونه وه د هغې په سوري باندې دوی کېناستل. چې کېناستل هلته یو عبادت خانه وه د عیسایانو د هغې هغه راهب راووتو چې راووتو نو هلته کې کوم خلک چې د هغې ځای اوسېدونکي وو هغې حیرانه شو وی دا راهب تر ننه پورې بار ته چېرته د دې عبادت خانې نه به چا پسې نه دی راوتی. که څوک سره ملاقات کول غواړي دننه دې ځي خو دې چاله روځي نه دا اول ځل دی چې دې د قافلې دپاره ووت چې دا څنګه چل دی دی راووتو په دې قافله باندې داسې نظر اچې ګیر چاپېره ګوري خلک هم حیران دی
نو چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې سترګې ولګېدې که نه نو فورا ورغې د مټ نه ونیو فورا یې د مټ نه ونیو وی دا لږ څوک دی د ده قام نسب څوک دی دا قافلې والا ورته وویل موږ ټول د قام نسب یو موږ د مکې یو که نه ټول د ده د قام نسب خلک وی د ده سره څوک راغلي دي وی د ده سره یو غلام راغلی میسره هغه میسره یې وغوښتو وی دې خوا راشه وی د دې هلک په دې سترګو کې دا سوروالی همیشه وي او که دا پکې صرف وس دی د ده په دې سترګو کې دا سوروالی چې کوم دی دا همیشه وي او که دا پکې وس دی صرف نو هغه ورته وویل وی نه وی د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي ځکه کله کله خو سترګې خوږ شي سره شي که نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سترګو مبارکو کې سرې سرې لکیرې وي سرې سرې کرښې وي د نبی علیه السلام په سترګو مبارکو کې وی د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي او که دا پکې چې ته اوس راغې د خوږو نه وی نه نه د ده په سترګو کې دا سوروالی همیشه وي دا پکې څه همیشه وي نو هغې راهب وویل وی هو دا دی وی قسم په الله په دې ځای باندې د عیسی علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته دا اول پیغمبر دی چې دې ځای ته راغی اول پیغمبر دا راغی هلک خیران شو دا دې څه وي خلک ورته تا څنګه وپېژندو وی تاسو چې په پورې غونډکۍ باندې راښکاره شوئ ما د خپلې عبادتخانې نه کتل داسې ګټه داسې ونه نه وه چې دته سجده نه یې کړې ما د خپلې عبادتخانې نه کتل تاسو په دغې غونډکۍ چې روانه ستاسو طرف ته به ونو سجدې کولې نو ما وی چې په دې کافره کې څه چل شته دی بیا یې داسې ناستو خلکو ته وی هله وګورئ وی نور کم طرف ته دی او سوری کم طرف ته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې بار ته ورغې نو چې راغې نو زر زر د خلکو هغه ځای د سوري لاندې کو چې سوري لاندې کو دی چې راغې دا راهب لا ولاړ و نو دی په غرمو نبی علیہ السلام کېناست چې په غرمو کېناستو نو د ونې چې کوم سوری هغه په تاویدو شو نو خلک یې پرېښود په نبی علیہ السلام یې سوری کو وی وګورئ د ونې سوري ته کوم طرف ته روان دی دا کوم طرف ته روان دی میسره دا خبره دغلته څه کړله نوٹ کړله بیا لږ مخکې لاړو هلته کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې کاروبار کې د یو تن سره لږه جګړه شو په کاروبار کې داسې راځي دا شی داسې راکړه خو دې خبرې لږې واورېدې چې واورېدې هغه سړی ورته وایي ته په لات او په منات او په عزا باندې قسم وکړه چې دا خبره داسې ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل زه نه په لات قسم کوم نه په منات قسم کوم نه په عزا قسم کوم زه صرف په یو رب قسم کوم چې دا وویل سړی حیران شو وایي څه ته په لات او منات قسم نه کوې وایي نه وایي دا خو ته هغه خبره کوه چې کومه خبره د عیسی علیه الصلاۃ والسلام کوله دا خو ته هغه خبره کوې بهر حال د تجارت چې کوم سفر او هغه وشو نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې تجارت کې دومره ګټه وکړه چې مخکې به څومره کېده د هغې دوچند یې وکړه نو چې قافله راتله مکې مکرمې طرف ته چې مکې ته راتله نو دا میسره غلام لږ مخکې د دوی نه په تلوارۍ کې راغی ځکه یو تن به مخکې مکې ته په منډه راته چې ستاسو د تجارت سامان چې ده قافلې چې ده را روانه ده را نږدې شوې ده نو خلک به ورله مخې ته راووت په انتظار به ورته و نو دا میسره مخکې مکې ته راغی نو خدیجه رضی الله تعالی ته وفرمایل ستا قافله را روانه ده او ډېر زیات تجارت مو کړی او ډېره غټه مو را روانه کړې ده نو خدیجه ورته وویل ګټه خو یو طرف ته که کوم هلک چې در سره تللی و هغه محمد صلی الله علیه وسلم د هغه څه حالت و تا ته خو ما ولي په هغه به نظر ساتې نو هغه ورته د راهبه قسم وکړه هغه ټولې خبرې ورته وکړې چې داسې حالات و نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کوټې ته وختله په کوټه باندې ولاړه ده د تجارت دا قافله سیکي نو په کوټه باندې ولاړه ده نو دا قافله چې څنګه راښکاره شوه که نه نو سره غرمه دي او د عربو ګرمي او د مکې ګرمي خو تاسو به لیدلي سره غرمه دي نو خدیجه رضی الله عنها په کوټه باندې ولاړه ده نو چې قافلې ته وکتل په ټوله قافله باندې سره غرمه دي او په نبي علیه الصلاۃ والسلام باندې وریځې سورې کړې دي وریځې پې سورې کړې نو هغې خپلو ملګرو ته چغې کړې یاله بره راوخیجئ خپلې ملګرې راغونډې کړې وی هله دې هلک ته وګوره دې محمد ته صلی الله علیه وسلم نو ټولې جینکۍ حیرانه شوې چې په ټوله قافله باندې غرمه دي او په ده باندې څه شی دی سوری دی چې راله د خدیجه رضی الله تعالی په زړه کې دا یو تمنا پیدا شوه دا یو خواهش پیدا شو چېرې ما د ده سره نکاح وکړ دی او نبي علیه الصلاۃ والسلام ته چې کومه مزدوري ښودلې وه د هغې نه ورله نور هم زیاته ورکړه ده د هغې نه نوره زیاته مزدوري نبي علیه الصلاۃ والسلام له ورکړه څه ورځې تېرېدي نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبي علیه الصلاۃ والسلام پسې پیغام د نکاح ولیکو یا هغه چې د مکې لوی سردارانو لوی خلکو دا غوښتله ده چې د خدیجه سره څه وکړي نکاح وکړي ځکه دې دومره پاک ژوند تېرو په د خپل کوڼوالي کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره وه طاهره پاکه ښځه زموږ معاشره کې هم چې یو کونډه ښځه پاک ژوند تېري نو ټول خلک یې صفت کوي که نه دې داسې ژوند تېرو داسې د پاکوالي ژوند په هغې معاشره کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره شوه چې دا یو ډېره پاکه زنانه ده نو هر سړي غوښتله چې دې سره څه وکړي ښکلې هم وه مال ورسره هم و دینداره هم وه نو هر سړی د داسې ښځې سره نکاح کول غواړي که نه حدیث مبارک کې راځي نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي تنکح المرأة لأربعین د ښځې سره نکاح کېږي د څلورو وجو نه لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها څلورو خبرو د ښځې سره نکاح کېږي یا د څه د وجې نه د مالدارۍ د وجې نه نو مالداري د خدیجه رضی الله تعالی سره موجود وه یا د څه د وجې نه د جمال د وجې نه نو ښایسته م هغه وه یا د څه د وجې نه
د نسب د وجنه چې وي نسب ښه دی نو نسب هم هغه د قریشو د خاندان وه او یا د دین د وجنه نو دومره پاکپازه ښځه وه چې په طاهري سره مشهوره وه نو هغه څلور واړه صفتونه په هغې کې موجود وو نو هر سړي غوښته چې د خدیجه سره څه وکړي نکاح وکړي خو هغې د نکاح نه به انکار کوو هغې په خپل سوال جواب راولېږل په نبي علیه صلات وسلام پسې وایي زه د ده سره نکاح کول غواړم نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وایي زه به د خپل تره ابو طالب سره مشوره وکړم نو نبی علیه السلام د ابو طالب نه تپوس وکړو وایي ما پسې خدیجه پیغام رالېږلی د نکاح ته څه وایې نو ابو طالب ورته وایي داسې په مکه کې بله زنانه پاکه نشته ښکلې او مالداره ښځه نشته د خدیجې په شانتې زه په دې نکاح باندې رضا یم زه په دې نکاح باندې څه یم رضا یم نو د نبی علیه صلات وسلام تره شو ابو طالب او بل تره شو حمزه رضی الله تعالی عنه او څه کسان ورسره نور شو دوی روان شو او د خدیجه رضی الله تعالی پلار چې خویلد د په دغه وخت کې وفات شوی و خو ترې ژوندی او عمر ابن اسد د موجود نو د هغې تره شو څه کسان شو او د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورغله او هلته یې نکاح وتړله اوس هم چې څوک مونږ نکاح کوو که نه نو د جنۍ کور طرف ته ځو هلته نکاح کوو که نه هلک کور کې خو نکاح نه کېږي که نه نو نبی علیه صلات وسلام ترونه شو او ورله او د خدیجه رضی الله تعالی په کور کې د خدیجه نکاح وتړله نکاح ورله خپل تره ابو طالب وتړله ابو طالب صاحب اسې ورته ځکه وایو که نه چې د نبي علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی نور اگر چې کافر د دنیا نه تلی دی کافر د دنیا نه تلی خو د نبي علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی نو دغه ابو طالب صاحب د نبی علیه صلات وسلام نکاح وتړله او چې د نکاح خطبه ویله ډېره عجیبه خطبه وویله ډېر عجیبه خطبه وویله وی زما وراره محمد چې دی داسې هلک دی چې په مکه کې داسې هلک موجود نه دی د هغه د صداقت او د امانت اقرار زه نه کوم ای مکې والو تاسو هم کوئ ځکه چې نبی اسلام خو په دغه وخت کې لا پیغمبري نه ورغلی نو ټولو عزت کو دا خو چې هغه پیغمبري لا اله الا الله اظهار وکړو خلک دشمنان شو بیا دشمني شروع شوه نو د هغه د صداقت او د امانت تاسو ټول اقرار کوئ او زما وراره چې دی دا د مکې دپاره داسې دی لکه یوه چترۍ د مکې دپاره د خپل وراره ډېر صفتونه په خطبه کې وکړو وی زما د وراره د زړه میلان هم خدیجې ته دی او د خدیجه د هم د زړه میلان زما وراره ته دی دواړه غواړي چې موږ د یو بل سره نکاح وکړو لهذا د دوی دواړو موږ دا نکاح تړو دا خطبه ویله او د نبی علیه صلات وسلام صفتونه یې پټ وکړو نو دغه نبی علیه صلات وسلام اوله نکاح د خدیجه رضی الله تعالی نکاح دا چا تړلې وه د نبی علیه السلام تر ابو طالب د ورله نکاح وتړله نو نبی علیه صلات وسلام بیا خپل کور ته راغی د نبی علیه صلات وسلام خپل کور چې دی دا اوس هم موجود د مکه مکرمه کې ابو جهل حمامونو طرف ته چې لاړ شي هغې ته مخامخ دا د نبی علیه السلام د پیدایش کور دی ښه خو اوس سیمټي دیوال نه دی اگر چې په هغې شکل باندې نه دی اوس خو سیمټي دیوال نه خو ځای دغه دی دغه دی اوس یې پې مکتبه جوړه کړې ده مکتبه تاره ورته پرته یو پولیس ورته مخې ته ولاړي دا د نبی علیه صلات وسلام د پیدایش کور دی الله دې موږ ټول بوځي دا د نبی علیه السلام خپل د پیدایش کور دی دغه ابو جهل حمامونو ته چې لاړ شي مخامخ په وګوري دا کومه مکتبه چې دا د نبی علیه السلام کور دی د پلار کور دغه دی او د خدیجه رضی الله تعالی کور چې و که نه نو دا د مروه ډیری سره باب المروه باندې چې وځي که نه طوافونه پوره کړي بیا به د مروه په هغې دروازه باندې اخوا وځي نو په دغې ځای سره د خدیجه رضی الله تعالی عنها کور نو ورله نکاح وتړله او نبي علیه السلام خپل کور ته راغی بیا خدیجه رضی الله تعالی نبی علیه الصلوة والسلام ته وفرمایل وی ته راځه زما دا کور ستا دی خپل کور بیا چاته ورکو نبی علیه الصلوة والسلام ته ورکو نو نبی علیه السلام بیا د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورغی نو نکاح د نبی علیه الصلوة والسلام د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره وشوله بیا چې کله نبی علیه الصلوة والسلام غار حرا ته بتو نو د ځان سره به ستوان وړو ستوان غالبا چې د جوار مونږ وړو کو ګوړه پکې اولړو کنه دې ته ستوان ویلی شي خو هغې به وربش وړي کړي او په هغې کې به یې ګوړه اولړله دا ستوانو د هغې نو نبی علیه الصلوة والسلام به د ځان سره هلته ستوان وړه هلته به یې 10 ورځې یا 20 ورځې یا میاشت به یې تېروله او بیا به راته چې خوراک به ختم شو بیا به راغی هلته به یې د الله تبارک وتعالی عبادت کو نو خدیجه رضی الله تعالی پسې کله کله خوراک وړی په نبی علیه الصلوة والسلام پسې هلته به پسې تله نو ته چې کله غار حرا ته وخیږې که نه نو تا ته بیا فتح ولګي چې خدیجه رضی الله تعالی کم محبت د نبی علیه الصلوة والسلام سره په یوه ګنټه کې خو چې چاک سړی وي هلته ختی شي صرف هغې سر ته به وخیږي او چې کله سر ته وخیږي بیا چې هغې غار ته په ښکته کوزیږي نو لاس په لګی او ښکته به کوزیږي دومره مشکل ځای دی او چې هغې غار کې کښېنې که نه نو بیت الله شریف ته بالکل په ډاګه دی نو نبی علیه الصلوة والسلام په غار حرا کې ناست او کعبې شریفې ته به یې کتل او د الله عبادت به یې کوم نو خدیجه رضی الله تعالی به یوازې روانه شوه زنانه ذاتو او د ځان سره به خوراک واغسته او هلته به نبی علیه الصلوة والسلام له وړو یقین په الله وکړه که نه چې کله غار حرا ته وخیږي که نه او د خدیجه رضی الله تعالی عنها دغه قرباني رایادي که نه د زړه نه به دې بې اختیاره دعاګانې ورته خیږي بې اختیاره دعاګانې به د خدیجه رضی الله تعالی زمونږ به څه دعا خو دا زړه به دې خوشحالېږي چې خدیجه یقینا تا زما د محبوب سره ډېره مینه کړې ده ته زنانه ذات وي په دې خوشي غرونو کې او دومره ګران ځای ته به راتلې او تا به د نبي علیه الصلوة والسلام د خوراک څښاک انتظام کو یقینا ته زما په محبوب باندې ډېره مینه وي هلته به تا ته فتح ولګي
نو یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام غار حرا کې ناست دی، فرشته راغله په انساني شکل کې او د نبی علیه الصلاة والسلام سره خواته کېناسته او نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي اقرأ وایه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ما انا بقارئ، زه لوستونکی نه یم، څه ووامه. نو فرشتې ورله داسې غاړه ورکړه، نو زور یې پرې وکړو. نو چې زور یې پرې وکړو بیا ورته وایي اقرأ. نبی علیه الصلاة والسلام ورته بیا فرمایي وایي زه خو لوستونکی نه یم، نو بیا یې ورله څه ورکړو؟ زور ورکړو. نو په درېیم ځل ورته بیا وایي اقرأ. نو نبی علیه السلام فرمایي ما انا بقارئ. نو په درېیم ځل بیا څه ورکړو؟ زور ورکو. نو فرشته لګیا شو اقرأ بسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا آیاتونه څه شو؟ نازل شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه ځای نه راپاسېدو او یریدلې د خو ډېر زیات یریدلې دی، ډېر زیات یریدلې دی، ځکه چې فرشته رااله او بیا چې د انسان له غاړه ورکړي او زور وله ورکړي نو نبی علیہ السلام باندې ډېره زیاته یره وه. نو کور ته راغی، نو عایشه خدیجه رضی الله تعالی عنها خواله چې راورسېدو نو زملوني خدیجه ما په څادر کې پټ کړه، زما ساړه کېږي. نو نبی علیه الصلاة والسلام پرېوتو او خدیجه به پې زر زر څادرې راواچولې. نو چې لږ ټایم وشو که نه او نبی علیه الصلاة والسلام لږ ګرم شو او هغه یره ترې لاړه، نو سر یې ښکاره کړو، وایي خدیجه زه یېرېږم چې زه به مړ شم، زه یېرېږم زه به څه شمه؟ مړ شمه، زه دا برداشت نشم کولی، زه یېرېږم. نو خدیجه به ورته فرمایي وایي کله زما محبوبه داسې چېرته نشي کېدی، داسې چېرته نشي کېدی، ته د خپلو خپلوانو سره خپلولي پالې، ته بربنډو ته جامې ورکوي، ته د یتیمانو په سر باندې لاس ږدي، ته د بوج وړونکو سره بوج اوچتوي، ته خو چې څومره د خیر کارونه دي هغه کوي، الله به تا چېرته نه رسوا کوي، الله به تا چېرې نه رسوا کوي، داسې مه کې نشي کېدی. دې نه معلومه دا شوه که نه چې څوک د الله د بندګانو سره ښېګڼه کوي که نه الله د هغه حفاظت کوي، الله د هغه څه کوي؟ څوک چې د الله د بندګانو ښېګڼه کوي الله د دغه انسان حفاظت کوي. نو خدیجه ورته فرمایي وایي ته خو د کونډو او د رنډو او د یتیمانانو حفاظت کوي، الله به تا څنګه رسوا کوي؟ داسې نشي کېدی. دې ته وایي ښځه، ښه دې ته څه وایي؟ ښځه. ښځه هغه ده چې سړی ډېر زیات بار ستړی شي، بوج پرې راشي، خفګان پرې راشي، ټینشن پرې راشي، دې کور ته راشي نو دا ښځه ورته وایي سړیه فکر مه کوه الله به خیر کړي، ته ولې دومره ټینشن اخیستی؟ دا به خپل خاوند له تسلي ورکوي، دې ته پته ده زما په خاوند باندې بوج دی فلحال، خفګان دی ورته، نو دا د خپل خاوند ته داسې تسلي ورکړي چې د زړه خفګانونه ولا ختم کړي. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي خدیجه چې ما له تسلي راکړه زما یې زړه سپک کړو، زما یې څه کړو؟ زړه یې راله سپک کړو، داسې تسلي وله ورکړه. بیا ورته وایي خدیجه بیبي وایي زما د تره زوی دی ورقه ابن نوفل، هغه د انجیل لوی عالم دی، راځه چې هغه خواله دې بوځمه. نو نبی علیه الصلاة والسلام یې بوځ د ورقه ابن نوفل خواله، هغه لوی عالم و. نو هغه ته وایي ای د تره زویه ته د دې وراره دا خبرې واوره چې دې څه وایي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته د غار حرا هغه ټوله قصه یې وکړه. چې ټوله قصه یې ورته وکړه نو ورقه ابن نوفل ورته وایي قسم په الله د اخري زمانې هغه پیغمبر هم ته د اخر زمانې هغه پیغمبرو هم ته خو کاش چې زه ژوندی وې چې ته مکې والو د کلي نه ایستې چې ما ستا امداد کړی وې، چې ما ستا څه کړی وې؟ امداد کړی وې. نو نبی علیه السلام حیران شو، وایي ما به مکې والا وباسي، ولې به مو وباسي؟ زه خو د چا سره بد نه کوم، زه خو دلته د هر چا سره ښېګڼه کوم، نو ما به مکې والا وباسي او زما خو لوی خاندان دی نو ما به خلک څنګه وباسي؟ ورقه ابن نوفل ورته وفرمایل وی او دا ته چې به کومه خبره کوي دا چې چا کړې دا خلکو د کلي نه ایستلی دی، خلک د کلي نه څه کړی دی؟ ایستلی دی. خو بیا چې کله نبی علیه الصلاة والسلام باندې پیغمبري راغله که نه او نبی علیه السلام د مکې نه وته نو په دغه ټایم کې ورقه ابن نوفل وفات شوی و. بیا چا د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو وی ورقه ابن نوفل چې دی دی د دنیا نه مسلمان ته نه دی، کافر ته نه دی، ځکه چې ته کله د مکې نه وتې او ستا باندې کله اخو په ټایم کې وفات شوی و. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ما ورقه ابن نوفل په خوب کې ولید چې په سپینو جامو کې و، په سپینو جامو کې. نو علما لیکي وی مړی چې په سپینو کپړو کې ویني دا د هغه د بخاني علامت دی، دا دغه د خوش قسمتۍ او د خوشبختۍ علامت دی چې کله مړی په خوب کې ویني په سپینو کپړو کې، دا دغه د مغفرت علامت دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی ورقه ابن نوفل ما په خوب کې ولیده چې په سپینو جامو کې، په سپینو جامو کې هغه وفات شوی و. نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا کور ته راغی، کور ته راغی 3 کاله پس نبی علیه الصلاة والسلام بیا غار حرا ته لاړ، غار حرا ته لاړ. نو چې د غار حرا نه واپس راته نو اخکه فرشته بیا ده وی د اسمان په کنارو باندې او د اسمان دا کنارې ډکې کړي دي، اسمان کنارې ډکې کړي دي. بیا هغه فرشته ولیدله، بیا هغه فرشته نو چې کور ته بیا راغی بیا پې تبه راغلې ده. نو خدیجه بیبي ته فرمایي وایي دسروني په ما باندې څادرې راواچو ما پټ کړه تبه راله. الله تبارک وتعالی آیتونه نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر. اے صادر اغوستونکیا صادر به نور نه غوندې پاسه ستا په ذمه باندې یو کار ولګېد. قم فانذر خلق ويروه د الله د عذاب نه، وربك فكبر د الله لوی بیان کا،
الله لوی بیان کا پاسه نور ستا د لاس د ټایم نه دی اوس پاسه بس خدیجه بیبي ته وفرمایل وی الله په ما باندې وحی نازل کړه لومبه تصدیق خدیجه بیبي وکړه د الله پاک پیغمبره ته د الله پیغمبر او ما پتا ایمان راوړ الله نو په زنانو کې د ټولو نه اول ایمان چا راوړی دی خدیجه بیبي په زنانو کې اول ایمان خدیجه بیبي راوړی دی په سړو کې اول ایمان چا راوړی دی ابو بکر رضی الله تعالی او په الکانو کې اول ایمان چا راوړی دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی الله نبی رسول الله والسلام او خدیجه بیبي یو ځل ولاړ دي بس د هغه زمانه چې کوم عبادت هغه به کو 2 رکعات نفل منځ به کو 2 رکعات نفل منځ به کو نو نبی رسول الله والسلام ولاړ او خدیجه بیبي بسیاته ولاړه د منځ کې نو علی رضی الله تعالی ولیدل نو تاسو ته وکړو وی د ترز وی داسې دي دا څه کوي نو نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل وی الله ز پیغمبر جوړ کړم په ما باندې ایمان راوړ علی نو علی رضی الله تعالی فرمایل وی زه به د پلار سره مشوره وکم د ابو طالب سره هغه سره وسو کما مشوره وکم نو نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل علی په ما باندې خلک نه خبرای کو ایمان راوړي راوړه کو نه راوړي خو هغه ته سوایا ما هغه ته سوایا ما هغه هو چې راغی څنګه چې سار شو په خپل راغی د الله پاک پیغمبر ما پتا باندې ایمان راوړی دی ما پتا باندې ایمان راوړی دی الله نبی علی رضی الله تعالی سره وړو ایمان راوړو بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زوجیت کې په نکاح کې خدیجه رضی الله تعالی عنها 15 کاله فاتح شونه 15 کاله او 15 کاله پس بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه جدا شو وفات شو خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو او انت په جنت المعلا کې دفن ده په مکه مکرمه کې الته بچیم دی هغه ور سره دفن ده بچیم دفن دی هغه دفن ده نو انت بیا دفن شو او په کوم کال چې دا وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس دومره خفاو کنه چې هغه کال ته عام الحزن وي نبی رسول الله فرمایي دا زما د غمونو کال دی دا زما د غمونو کال دی عام الحزن ما نه هغه بین جدا شو چې مال به تسلی راکوله د غمونو کال دي د نبی رسول الله سره ډیره مینه کړې دا او د دې فضائل یو ځل دی نبی رسول الله په غار حرا کې او دی نبی رسول الله له خوراک راغسته غار حرا ته ختله جبرئیل امین راغی او نبی رسول الله ته فرمایل اذا الله پاک پیغمبر خدیجه را روانه ده تعالی د خوراک لوخي راغسته دي خوراک لره راغسته خدای الله پاک پیغمبر چې کله ستا خواله راشي کنه نو زما سلام په مو وایا او الله تبارک وتعالى فرمایي چې زما سلام په مو وایا الله فرمایي چې په خدیجه زما سلام وایا او جبرئیل امین وی زما سلام په مو وایا چې خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په مسکا شوی خدیجه پتا باندې الله او جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام سلام وای پتا باندې سلام وای الله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیاته مینه خدای عائشه رضی الله تعالی فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اکثر مجالس کې د خدیجه ذکر کو نه ماره په غسر اتلا هغه کې ما خدیجه لیدلم نو ځکه چې هغه فات کېدل سره پیدا شوم نو ما خو بیا یو مخ کې بنې تیر شوی وکنه بیمار په غسر اتلا چې د خدیجه ذکر کو امام ورته چې الله پاک پیغمبر چې دغه بوډۍ نه ماسیوا بل څوک نشته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایي چې عائشه خدیجه وکنه یقینا هغه شانتي بل څوک نشته دی عائشه ستا خلکو چې په ما باندې خشاکونه راته اول ستا خلک ما ته دشمنی ته ولاړو نو مال به تسلی خدیجه راکوله د دې خور او دغه حالانو مخاله د دې خبرې د خدیجه به خبرې یو شانتي وي عائشه به فرمایي دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په کټ کې داسې ډډواله وخت په فکر پروتو نو بار خاله خبرې وکړي نو چې خاله خبرې وکړي نبی رسول الله فورا را پاسې په کټ کې نه کېناستو ما ته چې عائشه ما ته چې د خاله خبرې نه دي ما ته جواب الله پاک پیغمبر د خاله خبرې دي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داسې ټیټ کړ خپه غونډه کېناست خدیجه رضی الله تعالی عنها یاد شو چې کله بم پکور کې پخلې وشو نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په پتون د سره چت کو او چې د خدیجه بیبي څومره ملګری وي کنه زنانو خپل ملګری وي ځان لکنه پس د مرګ داغي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې پتون روچت کو وی به چې د خدیجه مرګرو لداو سي پس د مرګ داغي مرګرو له پیدا لګل توخپې به لګل دومره ور سره د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه ود دي سره دومره ور سره مینه وا الله یو ځل د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم زند ابو العاص او په باندې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مشری لور زینب رضی الله تعالی عنها واده نو د په غزوه بدر کې گرفتار شو ځکه چې د کافرو پایټم کې د کافرو طرف جنگیدو نه د گرفتار شو چې کله گرفتار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی هر قیدی د خپل فدیه راوړي مونږ به آزاد کو نو قیدیانو مکه مکرمه ته سوال جواب ولګي مونږ له پیسې راوړي مونږ قیدیانو چې مونږ آزاد کی نو هر رشتہ دار به خپل رشتہ دار لپاره پیسې راوړي هغه به سکاو آزادو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور چې زینب رضی الله تعالی عنها هغه د خپل خاوند ابو العاص لپاره فدیه راوړي نو فدیه چې راوړي د غاړي امین وو هغه راولېګو دا زما بابا ته ورکه وو ته زما خاوند راځات کی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو قیدی فدیه راتله غو آزادو نو د ابو العاص فدیه رااله چې فدیه رااله د نبی رسول الله مخه داسې عمل کې خو دې شو
اذا الله پاک پیغمبر دا ستا د زوم د ابو العاص فدیه دا ستا لور زینب را لېږلې ده وایي چې زما خاوند را آزاد کا نبی علیہ السلام هغه امیل داسې په لاس کې راواغسته که نه داسې په لاسو کې اړه وراړو د سترګو نه اوښکې به یې دي جړه دې ورته دا هغه امیلو چې کله زینب رضی الله تعالی ودېده که نه نو خدیجه رضی الله تعالی د خپلې غاړې نه راکوز کړو دې ته یې واچو نو چې نبی علیہ السلام هغه امیل راواغست داسې په لاسو کې اړه وراړو د سترګو نه اوښکې به یې دي جړه دې ورته نو صحابه کرامو ته نه تپوس وکړو د الله پاک پیغمبره که ته چېرته په دې فدیه باندې خپئ نو خیر دې موږ به د ابو العاص نه نالو که هغه به هسې آزاد کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نه زه په دې خپه نه یم چې دا د ابو العاص فدیه ده خو زه په دې باندې خپه یم چې دا هغه امیر دی چې خدیجې زینب ته ورکړی و زما بیبي خدیجه دا زینب ته ورکړی و نو ما ته هغه ټایم رایاد شو چې کله هغې د خپلې مرۍ نه کوزه وه دې ته اچم ما ته هغه ټایم رایاد شو وی نه دا په فدیه کې راغلی دی دا به زه منظورومه دا ما په فدیه په بیت المال کې کېښود د مسلمانانو حق دی او ابو العاص آزاد کوي ابو العاص څه کوي آزاد کوي بیا هغه مسلمان شو ابو العاص رضی الله تعالی عنه صحابي ته نه بیا جوړ شو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوله نکاح وه د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره او دا د نبی علیہ السلام اوله بیبي وه او د دې په ژوند کې نبی علیہ السلام دویمه نکاح نه وه کړې چې کله دا وفات شو بیا نبی علیہ السلام نور نکاحونه کړي دي دا چې ښایسته ویډیوګانو کتلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ویډیوګانې او بیانات میلاویږي